د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړې توګه د شمشاد په اروپا کې خپرونې مینوالو نن په د افغانستان د های لیول یوه غونډه یا یوه ناسته ده دلته د ناټو په عمومي مرکز برسل کې. نو راځئ دلته کې زموږ هیوادوال راغلي دي او زموږ چارواکي راغلي دي. نو د دې نه به وپوښتو چې آیا دا غونډه به څنګه په څه مثبت نتیجې راوړي او آیا په کوم خاطر د نننۍ غونډه نیولې ده. نو په دې هیله خپرونې ته دوام ورکوو چې د خپرونې تر پای شیبو موږ سره ملتیا وکړي. افغانانو دلته کې د نظریاتو شریکولو لپاره راغونډ شوي دي د ناټو هیډ کوارټر ته یا عمومي مرکز ته. نو سردار عبدالعلي صاحب را سره ولاړ دی. راځئ د دې سراج صاحب چې د دې نظر وپوښتو چې آیا په نننۍ غونډه کې د څومره نننۍ غونډه به څومره مثبت نتیجې ورکړي او د دې کم یو اثر په دې کې. السلام علیکم. سلام علیکم صاحب، صحت شما خوب است؟ په نننۍ غونډه چې تاسو راغلي ده په څه باره کې وو؟ ما خو این دفعه اول است که یک تعداد از افغانایی که از داخل خارج چوکات حکومت افغانستان است از طرف ناتو دعوت شدن اینجا که درباره عملیات ناتو در افغانستان، تاثیر از رو بالای افغانا و تاثیر از که ناتو از افغانستان به سال 2014 مبرایه این سر افغانا چی خواهد بود و چی باید شود. از او خاطر ما اینجا آمده ایم. څه فکر کوئ نننۍ غونډه به څه مثبت نتیجې راوړي مخې ته؟ نتیجه از این هنوز فهمیده نمیشه که چه قسم نتیجه میتونه مثبت است منفی است. اقلا چیزی که ما اینجا میبینیم که اینا از پیش خود از اینا هنوز یک پالیسی درست بر افغانستان، بر آینده افغانستان درست ساخته نشده و اینا میخواین که از خارج چوکات دولت افغانستان اینا از افغانهای مختلف نظریه بخواین که چی باید شود. ما فکر میکنم که یک چیز خوب باید باشه اگر اینا به نصیحت ما و به معلومات ما برای جنا میتیم از روی اینا استفاده بکنن. اگر نکنن مثل دیست که ما یک اواخوری آمده اینجا. ستاسو نن کمنټ څه هغه تاسو نن څه پکې خپل وړاندیزونه دلته وړاندې کړل؟ امروز از اینا که ما چی میکنیم چیز مثبتی که از این جلسه گرفته میشه این میشه که چیزی که پیشتر با شما گفتم که اگر اینا به گپای ما بشنوند. چرا من خودم باعث رئیس نوزاد تفاهم ملی اقوام افغانستان ما از خود ملت و از خود اقوام افغانستان برای اینا احوال آوردیم و برای اینا سلام آوردیم و برای اینا معلومات آوردیم که اینا امروز اقوام افغانستان چه قسم رفتار کنن. تا وقتی که مردم افغانستان به آینده خود از اینا یک حصه نگیرن و خارجی ها و امروز ملت افغانستان کمک نکنه که به یک فیصله برای آزادی و برای آرامی و برای سکیوریتی افغانستان برسن، ناتو موفق نمیشه. پس چیزی که چیز مثبت خدا کنه که برای میشه که اینا گوش کنن به صدای مردم و صدای مردم بشنون و همدست با ملت افغانستان، مردم افغانستان امنیت در افغانستان بیارن. نور خو به سوال نه غواړي خصوصي توګه پیغام څه خو نشته افغانانو؟ خصوصی پیغام برای برادرها خوارا افغانستان ما میسته که مردم شما را فراموش نکرده. ناتو راستی در کوشش از میسته که یک آرامی در افغانستان بیاره. ای که هر روز در خبرها میشوند که ناتو به سال 2014 از افغانستان میبرایه، چیزی که اینا بر ما اطمینان دادن که اونا از افغانستان نمیبراین. اونا فقط چی میکنن که اونا خود پس میکنن و مسئولیت امنیت افغانستان به دست اردوی ملی افغانستان میتن و اینا در پشت پرده کار میکنن و میمونن که اردوی ملی افغانستان به روبروی پرده در مقابل دشمن از خاک خود دفاع کنن. ډیره مننه. از شما صاحب بسیار تشکر. کو د پوهاند ډاکټر ودیر صافی صاحب را سره ولاړ دی د ناټو په عمومي مرکز کې. د دې نه غواړو چې وپوښتو چې آیا نننۍ غونډه به څه مثبت نتیجې مخې ته راوړي. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم. شکر ژوندي اوسئ. دا راته ووایئ چې نننۍ غونډه په څه باندې تاسو دریځ څه دي؟ نننۍ غونډه کې د ناتو د پبلک ډیپلوماسۍ د عامه ډیپلوماسۍ غړو موږ ته خپل موقف او خپل دریځ او کړنې تر اوسه پورې او یو څه د راتلونکي لپاره هم د توضیحات ورکړل او موږ واورېدل.
تاسو په څه فکر کوئ چې نننۍ غونډه به کومې مثبت نتیجې منځته راوړي؟ زه فکر نه کوم چې دې نه به موږ داسې توقع د کوم نتیجې داسې ډېر عاني صورت سره او ژر صورت سره ولرو، بلکې دا یو داسې غونډه وه او ناسته وه چې مفیده وه د دواړو خواو دپاره، چې زموږ نظریات یې غوښتل چې واوري د دوی د کړنو په مورد کې چې خپل د یوروپیان خلکو ته او دغه غړو ته چې د دې اروپا کې د ناتو غړي دي زموږ د افغانانو د خولې نه واورېدل شي چې موږ خپل وضع باندې او د ناتو په اعمالو باندې څنګه نظر لرو، څه ډول نظر لرو. خبره دا وه او د دوی هم موږ واورېدل، او دا چې بیا څه نتیجه ورکوي نه ورکوي دا به نو آینده ته موکول شي او قضاوت به بیا راته ووایه چې تاسو هغه څه دلته وي، خپل هغه رایه کومه مو پیش کړه په څه موده؟ موږ خو د ناتو د کړنو دپاره چې تر اوسه یې څه کړي دي او آینده کې څه باید وکړي په ډېر ښکاره ډول سره وویلې چې که دوی د خپلو منځو کې یو کوارډینیشن یا هماهنګي باید ولري او همغږي پیدا کړي، او په افغانستان کې د افغاني مقاماتو سره افغاني ملي مقاماتو سره باید یو هماهنګي ولري. دوی باید دواړه کړنې خپل سره داسې یو کړي چې هغه نتیجه ورکړي، او هم په منطقه کې او د خبرو د لارې نه، ډیپلوماسي د لارې نه، د مذاکراتو د لارې نه، د سولې د تاریخ نه دوی یو حال ته ورسیږي د سولې په خاطر باندې، او نظامي لاره یوازینۍ لاره د حل د موضوع نه شي ګڼل کېدلی. د سولې په اړه تاسو داسې یو خپل یو وړاندیز یو څه داسې نظر لرئ کوم د اوسني شرایطو نه پرته؟ د اوسني شرایطو نه پرته خو به دا وي چې د اوسني شرایطو نه په استفادې سره کار کېدلی شي. یعنې تر اوسه پورې که نتیجه یې ولې نه ده ورکړې، ولې باید چې دغه علتونه یې وڅېړل شي، او هغه علتونه چې منفي پوینټونه لري او هغه موږ سولې ته نشي رسولی، هغه باید لرې شي او زمینه خپله مساعده شي راتلونکي دپاره د سولې په خاطر باندې، هم د پاکستان سره، ګاونډیو ملکو سره، او په منطقه کې یو ریجونل یا منطقوي حل باید راوویستل شي چې د ټولو ګټه هم پکې خوندي وي او افغانستان هم خوندي شي، د جګړې میدان نور ختم شي. د طالبانو سره د مذاکراتو په هکله به څه وایې؟ د طالبانو سره مذاکرات کېدلی شي که طالبان خپل اختیار ته پرېښودلی شي او خپل هیواد دی افغانستان، خپل ټاټوبی دی، که تر اوسه ورسره سم وضعیت نه وي شوی او لارې نه بیرون ساتل شوي اوسي، دوی باید هم په دې پروسس کې، په دې پروسه کې شامل کړی شي. او دا شرایط بازي چې موږ دا نه غواړو، موږ دا نه غواړو، بیا به خبرې کو، دا کار نه ورکوي. او دوی باید اول صادقانه هم د افغان خوا او هم د دوی خوا او هم د نړیواله ټولنه په چل کې د یو بل سره نه اوسي، او ډېر صادقانه او محترمانه صورت سره طالبان دې ته باید راوبلل شي چې نور بس دی، نور د جګړې د لارې نه هغوی به هم د نتیجې ته رسېدلي چې دوی نشي رسېدل کولی چې د جګړې د لارې نه لکه اول ځلي چې په ګډوډۍ کې دوی وتوانېدل قدرت ونیسي، آینده کې باید په هغه لارو باندې قدرت نیول لږ ذره ورته مشکل وي. نو په دې لحاظ باندې که د احترام د لارې نه صادقانه ټولې خواوې سره یو ځای شي، لاس ورکړي د سولې په خاطر باندې، نو طالبان سره خبرې کېدلی شي. او که طالبان وهڅول شي او هغوی هم د خارجیانو خولې ته که هر هیوادي په منطقه کې وګوري او اوبه خړوي، هغه هم نشي رسېدلی. او که افغان حکومت یا نړیواله ټولنه هم د طالبانو سره په صداقت کې نه وي، په چلول کې، هغه هم خبرو ته نشي رسېدلی. نو اوس وخت دی چې ټولې خواوې د زړه د خلوص د نیت نه، د زړه د صفایي نه په صفا زړه سره کینی او موضوع حل کړي، او دا کېدای شي. زه خو او طالب ذهنیت یو نه بدلیدونکی غیر لچکدار ذهنیت دی، او د داسې کسانو سره مذاکرات کول یا د داسې مذاکراتو نه مثبت نتیجې اخذ کولو امید لرل د وخت او د ځان سره دوکه نه دي. که طالبان په خپل هغه سخت دریزي موقف کې ولاړ اوسي چې دوی نه د هغه سیاست په لاره پوهېږي، نه د حکومتدارۍ په خبرو باندې پوهېږي، او که خپل هغه سخت دریزه موقف نه تیر نشي، نو هغوی به هم په دې کې دا لوبه بایلي او کوم ځای ته نشي رسېدلی. او بیا زه غواړم چې تکرار کوم، وایم که طالبانو په خپل ځان کې تغییر راوستلی او د
د تیر جریاناتو نه دوی عبرت اخیستلی پند یې اخیستلی او نور ځان د سړي وژونکو په قطار کې ونه شمېري نو بیا کېدلی شي چې ورسره خبرې وشي دوی به هم ترې ګټه واخلي او وطن دی او خپل فضا کې خپل هوا کې خپل هیواد کې به خپل ټاټوبي کې به ژوند وکړي او د پیشرفت وسیله به وګرځي لکه هر بل عادي افغان. ناټو څه غواړي چې آیا طالبانو سره په کومو دغه باندې خبرې نو فکر کوم چې ناتو هم همدغه وایي چې دوی باید هغه نړیوال پرنسیپونه چې د بشر د حقوقو دي او هغه دیموکراتیکه پروسه چې رسېدلو د حکومت ته د سولې د طریقې نه ده هغه ومني. فکر نه کوم چې هغوی هم د دوی سره نور دښمني ولري او د عملي مثالونه موږ لرلی شو هغه دغه ده چې د یو تعداد طالبانو مثلا هغه د بلیک لیست نه د دوی نومونه ویستل او د دوی هغه اکاونټونه چې فریز وو هغه پرېښودل دا علایم د دې دي چې هغوی هم نو ستړي شوي دي. خارجي او ناټو خارجي قواوې دي خارجي قواوې زموږ دپاره موضوع نشي حلولی مګر هغوی د دې نه ویرېږي چې د دوی ټاټوبي د تروریزم حمله نشي او دوی باید چې د نړیوال تروریزم نه یاد کړي رښتیا القاعدې په نامه کوم چې موجود وي چې هغوی د خپل سیاسي اهدافو د اسلامي دپاره من قرباني کوي یا طالبان قرباني کوي یا نور مسلمانان په دې منطقه کې قرباني کوي د هغو نه که لاس واخلي خپل عقل سر ته راشي نو بیا خامخا لاره حلیږي او ناتو به هم ورسره مخالفت ونه لري. ډیره مننه ستاسې نه مننه. قدرمنو لیدونکو د ناټو په عمومي مرکز برسل کې دلته کې د افغانانو چې کوم نن راغوښتي د های لیول یوه غونډه وشوه په هغې په باره کې د ناهید فرید چې د افغانستان په ولسي جرګه کې یو غړی هم ده د دې نظر پوښتو راځئ نو موږ سلام علیکم. سلام علیکم. نننۍ غونډه چې ونه هغه څنګه تاسو ته ولګېده؟ جلسه امروز بسیار تاثیرگذار بود روی روابط افغانستان و جامعه بین المللی مخصوصا ناتو مخصوصا اینکه ما در مورد مسائل داغ افغانستان ترانزیشن یا پروسه انتقال پروسه افغانستان تا پیمان شانگهای و همچنین روی روابط افغانستان با ناتو صحبت کردیم و مهمی بود که همه کسانی که در این پروگرام شرکت کرده بودند افراد تاثیرگذار در افکار عمومی افغانستان هستند. تاسو پکې کم وړاندیزونه وړاندې کړل؟ پیشنهاداتی که ارائه شد بیشتر ارتباط داشت به روند بهتر انتقال مسئولیت‌های اقتصادی که متوجه دولت و ناتو میشه و روند انتقال اقتصادی در افغانستان و بالا بردن توانمندی‌های درازمدت ارتش ملی افغانستان که همه اینها مورد توجه قرار گرفت. در کنار از او خواهش شد از تصمیم گیرنده های ناتو تا در قسمت به راه انداختن یک گفتمان بین افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات امنیتی افغانستان و همچنین مسائل بنیادگرایی در کشور ما همکاری بکنند. زما د اندازې مطابق او د ډیرو پوهانو دا خیال دی چې که امریکا او د هغې اتحادي ملکونه د هغې په افغانستان او پاکستان کې د حاکمې طبقې د چند کسانو په ځای که د هغې عوام یا د ولس سره ډایرکټ اړیکې خپلې راټینګې کړي نو دا به د بدلون په لار یو انقلابي ګام نه وي؟ میتونه یک گام انقلابی باشه اما وقتی که جامعه بین‌المللی با افغانستان ارتباط برقرار میکنه ارتباط باید رسمی باشه و ارتباط رسمی از طریق دولت افغانستان برگزار و برقرار میشه و باید جواب رسمی برای جامعه بین‌المللی داده بشه راپورهای رسمی داده بشه نیاز هست که با دولت افغانستان ارتباط وجود داشته باشه اما ارتباط با مردم افغانستان چنانچه قبلا هم شما متذکر شدین بسیار مهم است ما روابط ملکی را میتونیم جایگزین سکوت بکنیم جایگزین نشستن در یا در ساحاتی که فکر میکنیم امن باشه بکنیم و میتونیم به امنیت افغانستان کمک بکنیم. د کوکنارو په متبادل نړیوالې ټولنې یا نور اتحادي ملکونو چې د افغانستان هغه کروندګرو ته چې د کوکنار کړي څه ورکړي دي هغه کافي دي او که کافي نه چې هغه کافي دي چې هغې پې د کوکنارو د کار نه لاس واخلي که داسې نه وي نو یو قوم د خپل فصل له کرلو نه منع کول کم قانوني جواز لري؟
در قسمتی که آیا مشکل کوکنار و مواد مخدر در افغانستان حل شده یا خیر، من فکر میکنم نه خیر، حل نشده. به خاطر که ما در ساحات جنوب امنیت خوبی نداریم و دولتداری ما اونقدر قوی نیست که ما بتانیم کشت کوکنار کنترل بکنیم. اما خراب کردن یا از بین بردن مزارع دهقانانی که کوکنار کشت میکنن هم جواز داره به اساس قانون اساسی و هم جواز داره بر اساس موازین دین اسلام. ډیره مننه. Thank you. سلام علیکم. دا راته ووایه چې نننۍ غونډه تاسو څنګه ولګېده؟ دا ډېر یو ښه غونډه و. هلته مو ډېر تبادل افکار او ډېر ملاقاتونه و چې دا د ترانزیشن په هکله چې دا څنګه د نظامي او امنیتي چارو چې تر 2014 د ناټو او ایساف نه افغان ځواکونو ته ورکړل کېږي، هلته خبرې وشو او موږ خپل نظریات هلته مې وړاندې کړه او دوی هم خپل نظریات او توضیحات موږ ته ورکړ. ډېر مؤثر او ډېر سودمند یو غونډه و. که خپل هغه نظریات چې تا دلته دوی ته وړاندې کړه که لږ زموږ سره شریک کړي نو ډېره مننه به. موږ درته وویل چې دوی ته وویل چې که دا ترانزیشن د یو سیاسي د حل په غیابت کې وشي دا به ډېر خطرناکي. د یوازې یعنې د یو خوا نه چې هلته د نظامی و امنیتی انتقال صورت نیسی، باید یو سیاسی پروسه چې هلته بیا افغانستان د توان ولري او هلته یو د خلکو د استازي نماینده د هغې پروسس پر مبنا منځته راشي تر څو چې هغه ایجاد نشي. موږ دوی ته وویل او دا نظامی او امنیتي انتقال به ډېر یو خطرناک عمل وي. که دا راته ووایي چې د دې تاسو ته څه ووایي په دې؟ دوی خب مونږ د هغې نظریات واورېدله او دوی زمونږ نظریات واورېدله. داسې مونږ کوم تصمیم په دا هکله د هغه دپاره مونږ راغلی نه و، دلته نیول شوی نه دی، خو لیکن دا نظریات یو بل سره مونږ تبادله وکړه. که دا راته ووایي چې اوسني په افغانستان کې چې کوم د معاشي بحران دی یا داسې دی چې زموږ خلک خوار دی، ماړه نه دي، نو که امریکا یا د هغې اتحادي ملکونو د افغانستان د هغه خلکو د مړولو دپاره چې داسې شي چې ماړه پټ شي نو دوی به د جنګ له لاس واخلي، داسې څه څیزونه یې کړي دي که نه دي یا داسې تاسو څه دې ته ووایي چې داسې وکړئ؟ زه نو دوی خو یو ځل داسې یو ناچاپه د افغانستان نه نه ځي، تر هغه وخت پورې ډېر تغییرات په سیاسي اجتماعي اقتصادي ډګرونو نه راځي چې هغه بیا خپله کومک کوي د دې د ترانزیشن د تسهیل او ساده کولو دپاره. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، د نننۍ ورځې خپرونه شمشاد په اروپا کې بس هم دومره وه چې ستاسو په درانه حضور کې مو د ناټو د عمومي مرکز برسل نه چمتو کړې وه چې زموږ د هیوادوالو یوه لنډه غوندې ناسته وه. په دې هیله چې ستاسو د خوښۍ او ستاسو د پام وړ ګرځېدلي، تر څو چې بیا زه شیرزاده ساجد ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تر هغې په لوی او بخونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.